په سورۃ حجرات کې صحابه کرام اوی ته الله فرمائی یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. په سورۃ حجرات کی رب لا یزال صحابو ته فرمائی گور تاسو اہل ایمان یہ او تاسو اہل اسلام یہ. په حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک باندې وګوره دا احسانات نه اړوي. حضور علیہ السلام مبارک مزما په دې باندې نه تنګوي چې مونږ ایمان راوړی دی زمونږ اسلام راوړی دی دا کوم ځان د پاره راوړی. ها الله څه فرمایي ها یو شی دی زما شکریا به ادا کوي. الله فرمایي ولی بل الله بلکې الله جل جلاله یمن علیکم احسان یې کړی پتا سو باندې رب ورته احسان ویلی والله که په ټول عمر باندې زما استا په خله باندې راغلی دي چې ایمان او اسلامم یو نعمت دی رب ما تعالی را کړی. خو رب څه فرمایي بل الله یمن علیکم بلکې الله جل جلاله ضرور پتا سو باندې احسان کړی دی. څنګه باندې احسان کړی ان هداکم للایمان تاسو هدایت یې کړی دی ایمان په طرف باندې تاسو له ایمان در کړی دی ان کنتم صادقین د پاره د دې چې تاسو رښتونی شئ. رب لا یزال فرمایي ما احسان اومنئ چې ما ایمان در کړی اهل ایمان مگر زولیه حضور مبارک باندې بده خبر احسانات نه کړی. نو څه شی ثابت شو؟ قرآن مونږ ته فرمایي چې اسلام احسان او نعمت دی. ایمان احسان در رب او نعمت در رب دی. کوم خلکو چې په خپل ژوند کې شرط د ایمان متعلق دا سوچ او تصور نه کړي چې دام یو سیز دی دام د ټولو نعمتونو دا یاد لري سره فهرست دی. یو نیک عمل د بغیر د اسلام او د ایمان نه قابل قبول نه دی. یو نیک عملم نه دا ټولو د پاره اساس دی دا ټولو د پاره بنیاد دی. او په دغه سورۃ حجرات کې الله جل جلاله مخکې څه فرمایي ولکن الله حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. الله جل جلاله فرمایي اے بندگانو رب خو تاسو د پاره ایمان خوښ کړی دی تاسو ولی کفر په طرف باندې ځئ ولکن الله حبب الیکم الایمان رب تاسو د پاره ایمان خوښ کړی دی رب تاسو د پاره اسلام خوښ کړی دی ایمان راوړی اسلام قبول کړی په هغې باندې مضبوطیا باندې ودرګئ. او بیا څه فرمایي وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان رب تاسو د پاره چې کوم شی بد ګڼي هغه کفر تاسو د پاره بد ګڼي فسوق نافرمانی تاسو د پاره بد ګڼي عصیان گناهونه کول تاسو د پاره رب بد ګڼي. لہذا کفر پرې دی لہذا فسوق نافرمانی پرې دی عصیان گناهونه پرې دی. ولی دا هغه څیزونه دي چې ستا ایمان کمزوری کوي ستا اسلام کمزوری کوي ستا رب نه لرې کوي ستا په گناهونو کې ککړ کوي ستا عمل نامه بدرنګ کوي ستا سیرت او کردار بدرنګ کوي. رب فرمایي دا پرېږده که زما منې زه رب ما خو تا دپاره ایمان او اسلام خوښ کړی دی هغې طرف ته راشه او پوره پوره په دې باندې رب فرمایي عمل وکړئ. څومره ته عمل کړئ رب څه فرمایي بیا درېیمه سپارې بالکل اینډ آیات دی ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخرة من الخاسرین. الله جل جلاله دا اعلان هم کړی دی که زما دا نصیحتونه هم وانورېده او زما دا خبرم قابل قبول ځان ته نه کړې زړه تم کوزي نه کړې ذهن تم کوزي نه کړې او اسلام بیخکندي موکړه چې دا ایمان او اسلام ډېر لوی نعمتونه دي الحمدلله د دې بیخکندي موکړه او تاسو لاړې اسلام نه علاوه بل دین قبول کړه. الله څه فرمایي که یهودیتی که عیسایتی که شرکی که کفری که بدمتی که هر یو سیزی او اگر کداسی چې په یو وخت کې یهودیت او نصرانیت الله په نیز باندې
داسی دینو چې خلقو بماناو خلقو الله تقبولو اوس منسوخ دی چې اسلام راغی ټول منسوخ دی. نو رب لا یزال په قرآن کې او فرمایل چې حضور مبارک په زمانہ کې چې کوم یو انسان بغیر د اسلام نه بل دین قبول ک اسلام نه بغیر بل طرف تلاړ الله فرمایي فلن يقبل من دغه دین بدغه انسان نه زه هیڅ کله قبول نکړم. الله فرمایي وهو فی الاخرة من الخاسرین. اللہ فرمائی دا انسان پا آخرت کے تاوانیانو نہ رہی دا انسان بخاسری بل دین زکا پومدہ قدر مسیح پارا کی اللہ بل زکی فرمائی ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ فرمائی زما پا نیزبان دی دین کم دین دے پا ادیانو کی اگر دین دے اسلام دے. الحمدللہ رب لا یزال موتا لرا کڑے سمرا خستہ دین دے اسلام ایمان خوکاش موتا دا سے بہوائی مچی دا اسلام راتا اڈو بالکل اغا نعمت را تخکاری نا ایمان راتا بالکل اغا نعمت را تخکاری نا چدام خدای پاک جل جلالہ دیر لوی نعمت موتا لرا کڑے دے.